اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی ربی زدنا علما ربی زدنا علما ربی زدنا علما. جمال القران د نون ساکن او مشدد په قاعدو کې لسمه لمعه قاعده څلورمه د نون ساکن او تنوین نه پس کچری حرف با راشي نو دغه نون ساکن او تنوین به میم سره بدلو او غنی او اخفاء سره به وایو لکه من بعدی با نشي ویل کېږي. څنګه ویل کېږي؟ دا نون ساکن چې کوم من کې راغلی دا به په میم سره بدلول شي نو من بعدی به ویل کېږي. ښه او دا شانتي سمیع بصیر. او په بعضې قرآنونو کې په د اسانۍ دپاره داسې نون او تنوین نه پس ورکوټی شان میم هم لیکلی شوی وي دغه شان من بعدی. او دی بدلولو ته اقلاب یا قلب وایي. اقلاب موږ څه ویلي وو چې قلب ویلی شي زړه ته. قلب څه ته وایي؟ زړه ته وایي. یو د قلب څه ته ویلی شي؟ یو قلب دی سپي ته ویل کېږي او یو قلب دی قلب چې هغه زړه ته ویل کېږي. ټیک شو؟ نو چې کوم قلب جمع قلوب دی نو هغه د زړه مراد دی. د قلب جمع چې قلوب دی نو هغه د زړه مراد دی، معنی د زړه راځي. او چې د کوم قلب جمع چې کوم دی هغه راځي اقلاب سره نو هغه په معنی د بدلولو سره ده. لکه دعا راغلی د حدیث پاک یا مقلب القلوب قلب قلوبنا الى طاعتک. ٹھیک شو؟ اے د زړه بدلون کیا زموږ زړونه خپل اطاعت طرف ته بدل کړي. نو دا دې ته ویل شي اقلاب یا قلب. میم نون ساکن پسې چې کله حرف با راشي نو دغه نون به په میم سره بدلول شي او دې ته اقلاب ویل شي. څه ویل شي؟ اقلاب. دا دغه شو. او دی بدلولو ته اقلاب او قلب وایي. او د دې میم د اخفاء مطلب او د ادا کولو طریقه هم هغه ده کومه چې د اخفاء شفوي ده. اخفاء شفوي څه ده؟ اخفاء شفوي کومه قاعده ده؟ میم ساکن نه پس چې با راغلی، مخکې نه. میم ساکن ورپسې حرف با راغلی وي. ٹھیک شو؟ اخفاء شفوي ورته وایي. اظهار شفوي څه ته وایي؟ چې میم ساکن پسې د حرف با او د حرف میم نه علاوه کوم حروف راشي. ځکه چې کوم میم ساکن پسې میم راغی نو څه به کېږي؟ ادغام مغل غنه به کېږي یا ادغام صغیر مثلین دی. میم ساکن پسې میم راغی او چې میم ساکن پسې با راغلی نو بیا به څه کېږي؟ اخفاء شفوي به کېږي. او د دې دوه حروفو نه علاوه چې کوم حروف هم راځي نو هغې کې به څه کېږي؟ اظهار شفوي به کېږي. نو د بوف قاعده څه ده؟ د بوف قاعده سره چاته معلومه ده؟ د بوف قاعده دا ده چې بعضې خلک وایي، بعضې قاریان وایي چې د با میم ساکن پسې کله حرف با وو او فا رالل په دې درې واړو کې به اظهار کېږي. بل وایي چې په درې واړو کې به اخفا کېږي. او بله ډله څه وایي چې نه په دې درې واړو کې به څه کېږي؟ په دې درې واړو کې به لغته کې حرکت ورکوي د میم له. لکه علیهم ولا علیهم داسې به ویل کېږي. او دا قاعده مکمل غلطه ده. ټول په ټول دا قاعده غلطه ده. ښه نو د اظهار اخفاء شفوي او اظهار شفوي. قاعده پنځمه د نون ساکن او تنوین نه پس کچری د هغه 14 حرفونو نه سیوا د کوم ذکر چې په قاعده دویمه دریمه او څلورمه کې شوی دی
بل یو حرف راشي نو هلته به نون او تنوین اخفاء او غنې سره وایو. قاعده دویمه څه ده؟ نون ساکن نه پس چې حروف حلقې راشي. قاعده دریمه څه ده؟ یرملون راشي. او قاعده څلورمه څه ده؟ نون ساکن نه بس با راشي. حروف یرملون څه قاعده را؟ ادغام بکیږي. فرق پکې سره فرق براته څوک وي؟ زه دوره خو قاری سے به آسانه کړه. فرق پکې سره یرملون کې یو وجه بله ده، یو طریقه یا یو قاعده بله ده، تنبیه پکې بله ده. د نون ساکن او تنوین نه پس کچری د هغه 14 حرفونه سیوا 14 حروف کم دي. بعد حمزه ها عین ح غین خا شپږ دا شو. یرملون سو شو؟ شپږ دا شو. سوره شو؟ 12 شو. یو ور سره با شو. دی 14 حروف نه علاوه چې کوم حروف راشي نو په هغه کې بس کیږي اخفاء او تنوین د غنې سره ادا کیږي. ها او اخفاء څه ته وایي؟ چې आवाज مکمل خیشوم ته لړ شي او د خیشوم نه نون ادا کړی شي. لکه کنتم کنتم څنګه کنتم دې ته اخفاء ویل شي چې نون د جبه د خپل مخرج نه رستو شي او आवाज خیشوم ته لړ شي نو دې ته غنه ویل شي. نو چې کله نون ساکن پسې د حروف یرملون نه علاوه حروف راشي، د حروف یرملون د حروف حلقی او د با نه علاوه حروف راشي نو هلته کې به دغه شانتي اخفاء کیږي. څه به کیږي؟ اخفاء به کیږي. او هغه 15 حروف دا دي. نو چې دغه 14 حروف ته لري کې نو 15 پاتې شو او هغې کې به ټولو کې به مثالونه به راته اوس وایي. ښه کنتم ما درته مثال ووي: تا ثا جیم دال ذال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف. د ثا مثال را کوي: من ثقلت من ثقلت. جیم نون ساکن ورپسې حرف با. من جند من جند ٹھیک شو. او جندن کی دال راغی جندن ورپسې ذال من ذا الذی من ذا الذی. ذا مثال من زوال من زوال. ها د سین مثال من سلم من سلم. د شین مثال من شجر من شجر. صاد من صلى من صلى. الضاد مثال من ضل ضلالت من ضل. طا ضا تاسو هم څه وایي که نه حافظان قاریانو؟ من من تولى تا سره دی. ها او الف مذکر شمار نکړو چې هغه د نون ساکن نه پس نشي راتلی. د نون ساکن نه پس الف نشي راتلی. ولې؟ الف د نون ساکن د حرف ساکنه نه بعد نشي راتلی. هغه ساکن بیجټ کېږي که نه نو هغه به لازم فتحه به تېنه مخکې راځي. د الف ساکنه بیجټ کې نه مستقل مخکې زبر راځي. ښه زیر هم نشي راتلی.
او د دې اخفاء مطلب دا دی چې نون ساکن او تنوین د خپل اصلي مخرج یعنی د ژبې غاړې او تالونه جدا وساتئ او د اواز په خیشوم کې پټ کړئ. اوازي ژبه به د خپل مخرج نه لرې شي، اواز به خیشوم ته لړ شي. ښه او داسې ووایئ چې نه ادغام وي نه اظهار وي. که ادغام جوړیږي نو څنګه به جوړیږي؟ چې نون ساکن پسې دا 15 حروف راغلي وي نو که چېرې د ادغام وي نو څنګه به کېږي؟ او ادغام سره بیا چې ته وایې کدتم یا ووایې ځکه چې نون خو پکې نه شي ویلی که نه. بل او نه اظهار بلکې د دواړو درمیاني حالت وي، یعنی نه خو د اظهار په شان د په ادا کې د ژبې سره تعلق سره ولګي او نه د ادغام په شانتي د رستنی حروفو حرف د مخرج نه اوزي. ادغام دغه دی که نه چې نون کله د لام سره مثال په طور میلاو کې وایو چې الله اله نو الله اله کې موږ نون د لام سره مدغم کو نو دواړه لام موږ په ال سره ووي، نون ختم شو لام جوړ شو نو ان لا نصر شو الله جوړ شو نو دا د دویم مخرج نه ادا شو، د لام د مخرج نه ادا شو. الله ان لا خو نه وی که نه چې اول نون ادا که بیا لام ته ورشه، نه الله ډایرک هغې نه میلاو شو. او ادغام دغه سره چې نه ادغام وي او نه اظهار او نه داسې ویل شو چې کنتم نو کنتم چې تا ووایي دا مکمل نون د خپل مخرج نه ادا شو نو دا اظهار مطلق شو. کنتم نو دا به نه اظهار ویل کېږي نه کنتم په شانتي او نه به مدغم ویل کېږي لکه دغه په شانتي الله اله په شانتي، دا به د دې دواړو تر دا منځه ویل کېږي او اواز به مکمل خیشوم ته ځي. نو څنګه به شي؟ کنتم په ځای به شي کنتم، ژبه به نه لګي، ژبه به مکمل مغلقه شي، د تالو او د لاندې تال تر دا منځه به ژبه ودرېږي کنتم او اواز مکمل خیشوم نه ورسېدی. او نه دی د ادغام په شان د رستنی حرف د مخرج نه اوزي بلکې د ژبې د دخل نه بغیر د ژبې د دخل نه ژبه پکې دخل نه ساتي بلکې دا مغلقه شي د دواړو د تالو او د لاندې تل تر دا منځه او بغیر د تشدید نه. نو که تشدید ورکې نو بیا څه کېږي؟ هلته کې ادغام راځي. نو بغیر د ژبې دخل نه او بغیر د تشدید نه د صرف د خیشوم نه د غنی صفت په قدر د یو الف باقی ولرلی شي او ادا دې کړی شي. نو د غنی مقدار موږ سره څومره دی؟ یو الف دی. نو دې کې به ته یو الف مقدار ایساریږي. که چېرې تاله غنه نه درځي او ورځي خو نن سبا هر چا ځکه چې اردو پښتو خو هر څوک وایي که نه ګاڼل ګاڼل پښتو کې څه وایي؟ ګاڼل ګنړل خو نه څوک نه وایي که نه باڼو 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 نو دا ټول غنه کې راځي. ښه نور مثال نشته پښتو درځي مثال نو راکشه بله ما ته وی کنه کاڼو باڼو ګڼل ګڼ 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 چاړه کې خونون نشته چاڼ خو نه وای چاڼو چاڼ وای چاڼ چاڼ چې پاغي باندې وړه چاړيږي. تاسو له پښتو نه درځي پاڼه پاڼه شو بل او دا خو کتاب کې وکړه کون ہوتے کون شوي ها ته کون شي کانو باڼه وړاندې ټول یې ثم بكم نعمي شي. ها او ترسو پوری چې د اخفاء مشق د کوم ماهر استاد نه میسر نشي تر هغه وخت پورې د صرف په غونې سره وای چې دواړه په اوریدو کې د یو بل مشابه دي لکه انذرتهم انذرتهم قوما ظلموا وکه مشق وای انذرتهم انذرتهم قوما ظلموا مشق به دا ګور به اجرا کې ان شاء الله. خو بیا هم د اسانۍ د پاره
اوس یو سړی نشي ویلی، یو هلک نشي ویلی، نو بیا هم ایسارېږي پکې لغته کې، اخفا ته برابر نشي ادا کولی نو ایسارېږي پکې کم از کم یو الف مقدار، لکه څنګه انذرتهم، انذرتهم، پوه شو که نه، ایسارېږي پکې، بیا هم اخفا او دغه تنوین د یو بل په شانتې راځي. نو کم از کم دومره پته لګي چې او دوی کوشش کړی چې دی اخفا وکړی شي پکې. ښه، یو څو مثالونه د خپل بولچال په لفظونو کې درته ښایمه چې څه خو مو په پوهه کې راشي، او که راغله نو ښه ده که نه نو. هغه مثالونه دا دي: کوڼو، کاڼه، باڼه، پاڼه. زاڼه څه ته وایي؟ بانګ، 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 سانګه. وګورئ د دې لفظونو کې نون نه خو د خپل مخرج نه ووتو او نه یې په وروستو والا حرف کې ادغام وشو، او د دې نون اخفا ته اخفای حقیقي وایي، اخفای حقیقي ورته وایي. او د نون اظهار ته د کوم بیان چې په قاعده دویمه کې شوی دی اظهار حلقي وایي، قاعده دویمه. څرنګه چې د میم اخفا او اظهار ته شفوي ویل کېږي، هغې ته شفوي ولې وایي؟ چې هغه د شفت نه ادا کېږي، شونډو نه ادا کېږي، د کوم بیان چې په نهمه لمعه کې تیر شوی دی.